السلام علیکم ملګرو د عمران خان په وکیل شیر افضل مروت باندې افنان الله اف ای آر کړی دی. دا هغه افنان الله رقم سره چې په لایو شو کې شیر افضل مروت جګړه کړې و جی په دغه جګړې نه پس چې کوم پروګرام کې مطلب دغه جګړه شي ورنو د هغه پروګرام هوست چې کوم دی بیا صرف په دغه جګړه باندې تقریبا 1 غنټه پروګرام کړو او هغه په هغه پروګرام کې ویلو چې افنان الله شیر افضل مروت وهله جی شیر افضل مروت چې کوم دی هغه ډیر وهل خوړل دي نو کچره هغه وهل خوړل نو بیا افنان الله مروت ولې په هغه باندې اف ای آر کولو جدي نه علاوه نور هم اهم اپډیټس دي. مریم نواز غټي خبرې کړې دي غټي دعوی کړې دي د خپل پلار حواله سره. مریم نواز ویلي چې عوام کو महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है जी. बड़ी बड़ी चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर मुल्क व कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे मरियम नवाज जी. د خپل پلار حواله سره غټي دعوی دا کړې دي چې په څلورم ځل باندې وای زما پلار وزیر-اعظم شو د پاکستان وزیر-اعظم شو نو دا پیره باغا تاریخي تبدیلی راولي په پاکستان کې او بل کم چې بجلی ګرانه شوې ده یا بلونه چې کم زیات راغلي دي نو دې علاج چې کم دی صرف نواز شریف سره دی. تر اوسه پورې نواز شریف سره نو چې 3 ځله د پاکستان باندې حکومت کړی دی تیر شوی 14 میاشتې چې کم دی خو هم د تاسو حکومت وکانه نو هغه ټیم تاسو ولې د महंगाई علاج نه کوی چې اوس تاسو دا داوی کوي د عوام دوکه کوي دا عوام به تر کم دی و تر کم د شو دغان ځان نه جوړو تاسو له بوټونه درکې. بل وری جی جنا هاوس حمله کیس فرا حبیب حماد اظهر اور مراد سعید سمیت دیگر رهنما اشتهاری قرار جی. جنا هاوس کم 9 مئی واقعیات سره چې ریلیټډ کما جنا هاوس حمله و نو هغه کې فرا حبیب حماد اظهر او مراد سعید چې کم دی د سره د دریو کسانو سره نور هم د مسلم لیگ نون چې کم غټ رهنما دي هغه اشتهاری قرار شو جی. مراد سعید خو لډي غیب دی دا خو اړو پتن لګي چې کم ځای کې دی او کم ځای کې نه دی خدا په غټ الزام لګي جی. مطلب الزام په لګیدل یا نه دی لګیدل خدا دغه خلاف یو غټ اکشن واغشتل شو جی. مخکې هم دغه خلاف اکشن اشتل شوی دی او څومره هم د پی ټی آی رهنما دی او په دغه واقعي کې انوالو نو هغه اشتهاری قرار شو جی. بل مسلم لیگ نون باقاعده د جلسو آغاز کړی دی جی. پرونی په لاهور کې او جلسه شوی ده چې هغه جلسه هو کمپلیټلی مطلب فلاپ شوی ده اې کې څومره هم کسانو شرکت کړو ډیر کم کسانو پکې شرکت کړو چې هغه کې عمران خان زنده‌باد ناره هم لګیدلې وي. دینه علاوه جلسو د پاره مریم نواز او حمزه شهباز خپل تیاری شروع کړې ده. مطلب څومره هم جلسي وي هغه د پاره به مریم نواز او شهباز شریف زی او هغه جلسو کې به مریم نواز او شهباز شریف تقریرونه کوي او نور هم کې د چې سپاټیان وسره یوځای څنګه چې مخکې 13 پارټیان یوځای شي نو کې د نور هم د سره سپاټیان یوځای شي او دغه جلسي چې کوم دی دای کنټینیو وساتي. جلسو آغاز شروع شو تاسو له معلومه چې د الیکشن اعلان هم شوی چې جنوري لاست ویک کې به الیکشن کیږي تاریخ لا کنفرم نه دی خو هغه حواله سره هر پارټي خپل د الیکشن تیاری شروع کړ د جنو د مسلم لیگ نون د طرف هم تیاری شروع شو جی. دا اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.